دا دنیا پسې موږ او تاسې څومره ستړي څومره پسې چې ګډوي څنګه رانه منډې وهي موږ یې حاصلي یو دا شاته روان او څومره ستړي وو پسې تاسو یو ورځ دې روډ باندې یا په دې بازار کې هسې داسې لږ فکر پکې وکړئ منډې خپله مه وهئ چې خپله منډې وهئ نو بیا به مو بل ته څه سوچي په یو ورځ داسې ورته وګورئ چې دا دنیا څومره په منډه ده دې ګاډو ته وګورئ دې سړو ته وګورئ دا ګوري دین پسې پکې یو هم نه وي روان دا ټول دنیا پسې لیوني که دا ګاډي منډې وي که دا سړي منډې وي دا بازار کې چې دا یو سرونه داسې او داسې او داسې دا یو دنیا پسې منډه شروع ده په دا څوک مدرسې ته ځي عظیم سهار کې به دا سکولونو ته روان یو هغه هم د دنیا لپاره دین لپاره خو نه دي نه یو د دنیا منډه ده حرکت دی چې څنګه دنیا حاصله کړه او د خلکو نه شاته منډه وي همداسې ده ابوالله سمرقندي رحمه الله دا واقعه راغلي یو بادشاه او ښکار یې کو بخاري بادشاهانو خو ډېرې مزې کړي ښکار اوس خو بادشاهان یېرېږي که نه سوړو کې پړ اوس خو بادشاهي ځان ته په زوره غم اخیستی دا ډېر لیوني خلک چې دا ښه مالداره یې اوټونو پسې ګرځېږي دا په زوره ځان ته سردردي پیدا کوي هلکه ښه دنیا جیداد مالداري الله تعالی درکړې ښه په خیر خیریت په ارامه یې وخوره شیطان دا ګوته ورکړي وي نه تا ته سلوټ نه کېږي که نه تا ته باید فوجیان سلوټ وکړي تا پسې ټوپک مار وګرځي نو بې اوټ ته روزي په لوی شر فتنه اخته یي سبا پکې مړي نو دا پخواني بادشاهانو خو به مزې کړې وي افغانستان د ظاهرشاه دومره عیاش او فحاش و چې چېرته افغانستان کې د سیاحت ځای ګوري چې ورشل دی یو بنګله جوړي دا څه شی دی دا ظاهرشاه دلته به کله کله چکر راوالو څه زنانه جنکۍ به ورسره وي دلته به دا فحاشۍ عیاشۍ به هغې کول نو دا بادشاه اوس ښکار پسې وتې ځنګل ته ښکار هم یو شوق وي نو دا ښکار تېنه په منډه شو دی په اس ورپسې دی خو زغلي 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 حتی کې داسې یو ځنګلي علاقې ته ننوته ښکار هم په لاس ورنرغی او لار هم ترې ورکه شوه چې زه په کومه راننوتم او په کومه ووځم نو دې ځنګل کې ګرځي ځان ته لاره ګوري چې اوس واپس خپلو ملګرو ته څنګه لاړ شي ګوري چې یو ښایسته ځوان دی په زمري باندې سور دی خو په اس باندې سور دی یو ځوان دی په زمري باندې سور دی او بېغمه روان دی دې ځنګل کې مزل کوي د ده دې خوا ته چې تېرېږي نو دی پې اواز کوي ای انسانه ودرېږه راته څوک یې هغه ورته ګوري نه د باچایي دا بیا پې اواز کوي ودرېږه درېیم ځل ورته وایي زه د وخت بادشاه یم ودرېږه هغه ورته مخ راتاو کړ وی څه خدمت وی ودرېږه څو خبرې در سره کوم وی خو ستا ضرورت دی ما سره زما خو در سره نشته نو د اس نه راکوز شه نو د اس نه خو یې راکوز که ځمکې ته یې د اولیاو هم ښه ګورې تجمل وي که نه خو د خدای تعالی یو دوست و نو ده ته یې وي چې دا ستا څه بادشاهي ده زه خپله بادشاهي در ښایم نو دی راغی ورته لندې ودرېدو هغه په زمري باندې سور دا څه شی زه ګورم دا زمري دي تابع دا سره کم کار